زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو او درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورت مزمل وظیفه ده. او سورت مزمل چې کومه زنانه یا کوم نارینه وی، الله پاک ولا پنځه انعامه دا محترم ورکوي ولا. یا ساته محترم، الله پاک به د انسان تمام حاجات تمام مشکلات دا به ختم کړي ولا. الله پاک به د پیسو حواله سره څومره چیرې د پیسې په کار دي، رزق په کار دی، کور په کار دی، دغه رنګه کاروبار په کار دی، الله پاک ولې بهترین ځای کې ښه کاروبار ورکړي. دغه رنګ محترمو د رشتې حوالې سره چې کوم ځای کې رشته خوښئ، انشاءالله العزیز د سورت مزمل زوروره زورداره وظیفه ستاسو هر قسمه مسایل محترم په دې کې حل کېږي. څومره چې مشکلات دي، د مشکلاتو د حل لپاره سورت مزمل دا ختم تاسو یو پیرو کړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به هر قسمه مسله دا به ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورت مزمل ډیره زیاته عظیم شان او ډیر ناشنا ختم دی. نو په ژوند کې محترمو دا وظیفه خامخا یو ځل وکړئ، ځکه چې الله پاک وي ستاسو د رزق تمامې مسلې دا حل کوي. نن سبا وګورو څومره حلقې دي د رزق په تکل کې، کله یو وطن ته لاړ شي، کله بل ته، کله بل ته، کله بل ته. مطلب دای خواري دی، کوشش دی چې دا رزق دا پس چل ول باندې دا رسیوا کړه. نو سورې مزمل ختم شروع کړه، ورسره خپل کار روزګار هم کوه، انشاءالله الله پاک به ډیر زیات بې حده او ډیر زیات ناشنا رزق ورکړي. دغه رنګه محترمو د کاروبار حوالې سره د پیسو حوالې سره لکه څوک هم د سورې مزمل دا وظیفه کوي، الله پاک به کاروبار محترم ورکړي ولا، دولت به الله پاک ورکړي ولا، خوشاله ژوند به تېروي. څومره حلقې دي زموږ خویندې دي، وروڼه دي، مشکلاتو کې دي، تکالیفو کې دي، پریشانو کې دي. د سورت مزمل دا وظیفه درته ښایم، دا وظیفه وکړه، انشاءالله هر قسم مسله دا به ستاسو ختمه شي. محترم مسلمانانو، یو پیره مونږه کلاس اخیستو، نو کلاس دوران کې بجلي لاړه او کلاس دا سوچ یو طرف ته هلکان وي او خوا جنکو مدرسه کې جنکۍ دي، لوډ سپیکر باندې ترجمه وه. نو که تاسو ګورئ یو طرف ته ترجمه کوه، بل طرف ته اواز نه ځي. نو سورت مزمل ختم دا شروع شو، دا هم شروع کو، موږ لا څلوېښت پېرې نه وې کړې، لا نه مې ویلې. او په دې کې محترمو د بجلي هغه لویه مسله کوم چې څه مسله پکې وه، نو هغه الله پاک ختمه کړله او بجلي دا محترم بیا ټیمه راغله. دې ته کرامت هم ویل کېږي او د سورت مزمل یو ډیر زیات لوی کرامت محترم دغه ته ویل کېږي. دغه رنګه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې کتاب نازل شوی، دا کتاب معجزه هم ده د محترم، چې یو داسې کار لپاره وظیفه کې چې هغه نه کېږي، انشاءالله کېږي به. نو تاسو به داسې وکړئ چې د هر قسم مسلې لپاره د سورې مزمل ختم کول غواړئ، نو تاسو به درود شریف دا به ووایئ، درود ابراهیم دا به ووایئ. بیا به د هغې نه بعد تاسو درې پېرې درود ابراهیم او یو څلوېښت پېرې سورې مزمل ختم وکړئ، انشاءالله الله پاک به له هر قسم مسله به ختمه کړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.